کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ډیر د سوچ او ډیر تعجب نه ډک حدیث مبارک دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي جنت ته به هغه انسان نه داخليږي کوم انسان چې هغه خپل منځ کې سره رشتې کټ کوي، یعنی هغه کس چې هغه د خپلو ورورانو سره خپلو رشتہ دارو سره او خپل مطلب دی چې په کور کلی کې معاشره کې مسلمانانو ورونو سره دوی سره رشتې کټ کوي، تعلقات سره کټ کوي. حضور علیه السلام فرمایي دغه انسان مسلمان به جنت ته نه داخلي. نو سامعینو او ناظرینو او کتونکو دغه حدیث مبارک ته لږ سوچ پکار دی، لږ په دا حدیث مبارک باندې نظر ثانی پکار دی چې نبی علیه السلام مبارک زموږ لپاره څومره عجیبه او تعجب ولا حدیث فرمایي. دغه حدیث ته موږ سوچ نه دی، که دغه حدیث ته موږ سوچو موږ به خپل ورور وګڼو، خپل مطلب دی چې کور کلی رشتہ دار به رشتہ دار وګڼو، مسلمان ورور به بهرنی مسلمان ورور وګڼو. حاضرین مقصد مې دا و حاضرینو چې خپل منځ کې سره کور کې په کلی کې په علاقه کې مسلمانانو ورونو سره هر چېرته مسلمان ورور چې هغوی سره ښه تعلقات پکار دي، ښه رشته سره پکار دي، هغوی سره تعلقات او رشتې مه کټ کوو. که وګورې کورونو کې کور کلي کې علاقه کې ټولو ځایونو کې دا حالات ډېر خراب دي. رب العالمین دې موږ او ستاسو په منځ کې دغه رشتې او دغه تعلقات ورځ د قیامت پورې خیر او آباد